یو زه د 400 بار اسوسییشن صدر مجیب الرحمن صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او زمونږ په دې ایشو باندې دلته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي مجیب الرحمن صاحب. ټولو معزز د بار ممبرانو ته خواست دی چې هغې یو څو منټونه دلته کښېني موږ سره. مجیب الرحمن صاحب ګرانو ملګرو مجیب الرحمن صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي. هغې نه مخکې به التاف لالو کښې که نه دا نو کنه محمد جرنالست او کولا برادر په شکایات سل کې دا ام اس خلاف کمپلینټ راځي. ګرانو پښتنو مراده شیخ انګه نه لاندې ته شي وته ګرانو ملګرو د 400 بارون صدر د 400 بار اسوسییشن صدر مجیب الرحمن صاحب چې کوم اعلان وکړ د کمپلینټ سیل د قیام دپاره نو محمدزی یونین اف جرنلست په هغه لومبي متاثرین وي چې په دغه کمپلینټ سیل کې به موږ خپل کمپلینټ درجو او د دې ایم ایس چې کوم کرپشن کړی دی او د کوم د 400 خلکو سره ظلم کړی دی انشاءالله هغه شکایت به موږ په لومبي فرصت کې دې سره درجو او موږ د دوی انتهایی مشکور یو چې دې د 400 د غریبو لست لپاره دا کمپلینټ سیل د جوړولو اعلان وکړو. انشاءالله دا به په 400 کې یو نوې ادارې چې هغه به د 400 غریبانانو ته او مظلومانو خلکو ته انصاف ورکوي. زه بلنه ورکوم د 400 بار اسوسییشن صدر مجیب الرحمن ایډوکیټ صاحب ته چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب صدق الله مولانا العظیم. دلته کې ناس زمونږ ډېر عزتمن مشران محمد ریاض خان رهنما جماعت اسلامی، قاسم علی خان محمدزی او زمونږ نور علماء کرام صاحبان، ما سره د تنگی بار صدر الحاج محمد ابراهیم خان او هغې سره راغلي ټول ملګري د شب قدر وکړه او زما د کیبینټ ملګرو علمزیب خان جنرل سیکرټري او زما د تاجر اتحاد رونو، زما دلته د محمدزی یونین اف جرنلسټونو جناب صدیق الله خان، الحاج فیض محمد خان او علف خان رونو. یقینا چې موږ هم دا وایو چې دا ملک د ډېرو قربانو نه پس آزاد شوی دی، خو بدقسمتۍ دا دی چې موږ ته دیانتدار او صالح قیادت نه دی میلاو شوی. موږ هغه خلک په ګوتو راغلي دي، هغه زموږ مشران شوي دي چې په دې ملک کې نه رول اف لا مني، نه دستور مني، نه قانون مني او هغوی ځان د قانون نه بالاتر ګڼي چې تر کوم وخته پورې د آئین او د قانون بالادستي نه وي ټولې ادارې به پیرالایز وي، غریب عوام ته به هېڅ انصاف هم نه میلاویږي او هغه ته به خپل حق هم نه میلاویږي. ورونو دې وجې نه دا نننی هم زمونږ همدغه چې مونږ په دې قوم کې اویرنس پیدا کړو چې د خدای بندګانو تاسو خپلو حکمرانانو ته وګورئ په دې ګرمۍ کې چې 3 او 4 او 5 غنټې لوډ شیډینګ کېږي. زمونږ حکمرانان هغه دوی په سوټونه اچولي چې کوم سوټونه مونږه په دسمبر او جنوري کې موږ اچولې، نو دې ته چې قوم وګوري چې د دغه افسرانو د دغه بیروکریټو
د دغه سیاستدانانو سره کم پروتوکول له کم ګاډي دی هغې سره مخکې وروستو 2 غنټې لارې بند وي چې نن زمونږ چیف سیکرټري را روان دی زمونږ چیف منسټر را روان دی او پریم منسټر خو چې چېرته ځي نو 2 ورځې نه مخکې ټول سیسټم ولاړي ورونو موږ هم دا خبره کوو چې کله داسې خلک په موږ باندې حکمراناني چې د هغه په یو حرکت باندې په یوه دوره باندې په کروڑونو روپۍ د دې غریب عوام لګي نو دا ملک په روزانه قرضداري کېږي هر یو بچی نن د دې ملک قرضدار دی دا زمونږ د دغه حکمرانانو دا زمونږ د نااهلو بیروکریټو د هغې بېتحاشه خرچې دي چې په هغې اړو چک بیلنس نه دی ساتلی شوی ورونو دې وجه نه موږ دا اعلان کوو چې د ډي سي سي خپل جورسډکشن دی او خپل ادارې ده د هر یو ادارې خپل جورسډکشن دی 4 پیلرز دي په هغې کې یو پیلر زموږ د میډیا رون هم دی که څوک د دې حیثیت نه مني دا به ډېر زیاتې کوي دا به دې سیسټم پیرالایز کوي موږ نه غواړو چې زموږ په دې ضلع کې دی افراتفري وي په دې کې د افراتفري وي په دې کې د په هسپتال کې هم خلکو ته تکلیف وي په کچرو کې هم تکلیف وي د ډي سي په دفتر کې هم وي ورونو موږ اعلان کوو چې موږ یو کمپلینټ سیل قایم کړی دی چې ډیپټي کمشنر چې په 5 دروازو باندې ناست دی دا زموږ په تنخواګانو چې په موږ ټیکسونه ولګي نو زموږ په تنخواګانو هغه دغلته ناست دی د ډیپټي کمشنر دفتر د اسسټنټ کمشنر دفتر چې هغه سړی وګوري نو حیران شي موږ ورونو هم دا وایو چې د عوامو خدمت باندې راغلی تنخوا زمانه لې ټیکسونه په موږ باندې لګي نو ورونو خدمت هم زموږ کوي چې څوک هم د قانون نه تجاوز کوي دلته قانون شته که د عدالت اډر نه مني نو دلته کنټمپټ اف کورټ شته او انشاءالله موږ به هغه مظلومانو سره په کچرو کې ملاړ یو په چوکونو کې به ملاړ یو په هسپتالونو کې به ملاړ یو په هر چوک او چوراها کې د غریب او د مظلوم سپورټ په انشاءالله د ډسټرکټ بار وکلا حضرات په انشاءالله ورونو موږ یو کمپلینټ سیل قایمو چې په هغې کې که پټواري د چا نه پیسې اخیستي که په هسپتال کې د سرکاري دوايانې چا خرڅې کړي او پیسې یې اخیستي که د دکاندارانو نه ټیمې والا ناجیز ټیکسونه اخیستي که هرې محکمې ظلم کړي موږ سره به هغې اپلیکیشن فایل کوي او انشاءالله د هغې په رڼا کې په تعزیرات پاکستان کې د هر څه دپاره پینل سیکشن شته اول به موږ کنسرن ډپارټمنټ دا غواړو که نی نو په عدالت کې به د هغه دپاره انشاءالله مفت کیسونه کوو که الله ته منظوره وه ورونو د دې فرم په وساطت باندې زه هم دا خبره کوم چې زموږ غفران الله وکیل سره کوم زیاتې پرونه ابل ورځ شوی دی دا ټول سیسټم پیرالایز دی چت هم داسې نه دي شوی چې سرکاري ملازمین نیم روډ یو د سټرایک وکړي دا غیر آئینی او غیر قانوني انشاءالله زمونږ یو پیټیشن نن دپاره فکس دی آئینی په های کورټ کې ریټ پیټیشن او یو پیټیشن به ډېر زر بل چې دې بیروکریټو نه د مراعات والي دا ملک قرضدار دی ریټایر سړی به یو هغه ته به 500 لیټره پټرول میلاویږي ریټایر افسر به یو هغه سره بټمیني ریټایر افسر دی هغه سره ډرایور دی او سیکیورټي ګارډ دی هیڅ ضرورت هم ورته نشته دا مراعات پته دلی انشاءالله د های کورټ په آډر باندې د 400 او د پېښور وکیلان که الله ته منظوره واپس وي ورونو زه برابر په دې موقع باندې د حاجي صاحب محترم دا چې کوم کیپ لګولی دی موږ برابر د دې سره ولاړ یو او دې سره چې کوم زیاتې کېږي نو دې سره به هم دا ترسي کوو او که دې زیاتې کوو نو دا یو خبر علی اعلان کوو چې د دې خلاف هم کارروی کوو انشاءالله موږ به په انصاف باندې خپله فیصلې کوو هیله لرم چې دا نننۍ غونډه به انشاءالله الله تعالی د 400 د غریب عوام دپاره د غټ خیر او د عزت باعث ګرځوي یو ځل بیا د ټولو مشرانو دلته د ناستو د میډیا درونو د تاجرانو رونو د خپل معزز وکلو د طرفه د هغې شکریا ادا کوم او د بھرپور تعاون یقین دهاني وله ورکوم د الله نه سوال کوم چې الله تعالی دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي الله دې موږ د نااهله حکمرانانو نه خلاص کړي الله دې موږ د غلو بیروکریټو نه خلاص کړي او دلته دې د عدل او د مساواتو یو سوچه اسلامي نظام زموږ په ژوند باندې په موږ نافذ کړي او موږ نه دې پکې الله پوره مالي او بدني اخلاص سره قربانۍ دې مرانوالي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. گرانو مرګرو دا مجیر برحمان صاحب د ډسټرکټ بار اسوسییشن صدر موږ انتهایی مشکور یو چې هغې موږ له وخت راکړ او د خپل خیالاتو اظهار یې وکړ. زه اوس د جماعت اسلامي سابقه امیر جناب محمد ریاض صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب محمد ریاض صاحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. دیر قابل احترام زمونږ د بار مشران او وکیلارونه، صحافیان او دلته تاجران رونه، زه په دې موقع باندې چې دلته دا کیمپ لګېدلی دی او دلته نن زمونږ وکلا چې دا کوم احتجاج کړی، موږ دوی سره پوره مرسته او ملګرتیا کوو او انشاءالله تعاون به ورسره په هر قسمه باندې کوو. عزتمندو، د دې وطن د ازادۍ دپاره ډېرې قربانۍ زموږ مشرانو ورکړې وې او د هغوی بنیادي غرض دا و چې دا وطن ازاد شي او دا یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړ شي چې دلته عدل وي او دلته انصاف وي. وطن ازاد شو، خو د ازادۍ نه پس د هغې خلکو په لاس کې ورغې چا چې د انګریزانو ټول عمر خدمت کړی او د هغوی اسونه یې مالش کړي، هغې خلکو ته دا وطن حواله شو او د هغوی د نااهلۍ په وجه باندې په موږ باندې سیول او ملټري بیروکراسي شوه، دا مسلط شوه. نن هم وطن هماغسې غلام دی څنګه چې د انګریز په وخت کې غلام و. نن هم هغسې زمونږ یو پاکستاني وګړی د یو افسر دفتر ته نشي ورتلی. وجه دا ده چې دلته د افرادو حکمراني ده، دلته د قانون حکمراني نشته دی. د دې وجه نه ورونو چې څو پورې په دې وطن کې د قانون بالادستي نه راغلې، په دې وطن کې د افرادو په ځای د آئین بالادستي نه وي راغلې، په دې وطن کې عدل او انصاف نشي راتلی او د هغې په نتیجه کې به دا وي چې موږ به هر ورځ موږ به جلوس وباسو، هر ورځ به موږ بلتالونه کوو، هر ورځ به موږ به د یو محکمې خلاف ودرېږو. ورونو، د دې علاج دا دی چې موږ راپاسو او په دې وطن کې په حقیقي معنو کې یو داسې تبدیلي راولو چې دلته دا کوم بیروکراټس او حکمرانان دي چې دا د دې وطن د دې خلکو د دې افرادو غلامان او د دوی نوکران شي او څو پورې چې داسې نه شوي موږ هم دغسې روزانه مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې موقع باندې زه صحافیانو وروڼو ته دا یقین دهاني ورکوم چې تاسو کوم مهم شروع کړی دی د دې اسپتال د بهترۍ لپاره، د چارسدي د عوامو لپاره، انشاءالله په دې کې موږ تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا محمد ریاض صاحب او زه اوس د ډسټرکټ بار سابقه صدر محمد الطاف صاحب ایڈوکیټ دا خواست کوم چې هغې راشي او هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب محمد الطاف صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېر عزتمندو صحافي برادري، دلته تاجر برادري، دلته چې کم زمونږ ملګري راغلي دي، زمونږ وکلا برادري چې راغلې ده او هغه هم په دې میشن او په دې پروګرام او دې سره د یکجهتۍ د اظهار دپاره راغلې ده او دا یو قسمه دا به مونږ وګڼو چې ګنې دا د دې ډسټرکټ اډمنسټریشن نه اهلي ده او د دې یو انیبلیټي ده، ځکه چې دا ایم ایس سره چې کوم د دې دا معامله ده نو دا د ډېر وخت نه ده، خدا چونکې د دې ځای د ډسټرکټ اډمنسټریشن نه اهلي ده ځکه خو مونږ راوتي یو ډي سي پسې او د دې انتظامیې نه د نااهلۍ په وجه باندې مونږ د اواز اوچت کړی دی چې د دې ځای کې دا ډسپیوټس او دلته کې دا تنازعې نشي حل کولی نو دا نااهله دي او مونږ چې کم ځای کې دي د کومې ادارې کې کرپشن وي او د هغه کرپټ خلکو خلاف زمونږ ملګري راوتي که دغه تاجر برادري ده، صحافي برادري ده یا څومره دي نو موږ به سره بھرپور تعاون کوو او انشاءالله موږ د هغې د طرف نه د ملګرو د طرف نه د خپلې پارټۍ د طرف نه د وکلا برادرۍ د طرف نه
دې ته دا یقین دهاني ورکوو چې انشاءالله موږ به تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو او ستاسو په دې میشن ستاسو په دې پروګرام او ستاسو د کامیابۍ کې به تاسو سره ښه بھرپور تعاون کوو ډېره ډېره مهرباني شکریه ډېره مننه زمونږ د ټولو وکلا برادرۍ د ټولو مشرانو انتهایی مشکور یو چې هغې موږ له وخت راکړه موږ سره کېناستل او زمونږ د ملاتړ اعلان یې وکړ د امبولانس لار پرېږدئ امبولانس لار پرېږدئ امبولانس لار ورکړئ خدای مو بخښه زه د الطاف خان د تقریر نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعي کونسل رهنما حاجي قاسم علي خان مامزۍ ته خواست کوم چې هغه راشي چونکې مریم خرابه ده چې یو دوه درې خبرې وکړي قاسم علي خان مامزۍ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر قابل احترام د مامزۍ پریس مشران ملګري دوستان زمونږه او ستاسو د ټولو مشر ریاض خان او نور ملګري چې دلته ناست دي نو هغه ټولو ته هرکلی وایو او اصلي خبره دا ده چې ظلم دی نو په ظلم کې خو به سروره هر انسان ودرېږي او بیا چې څوک سیاست کوي نو هغه خو به خامخا د ظلم خلاف ودرېږي دغه حال دی اسپتال ته دا دویم ګاډی روان دی پېښور ته یې لېږي ریپورټ پېښور نو په دې کې به څوک څه نه وي یار دا خو ډېر ظلم دی ډېر زیاتې دی د غریبو خلکو سره او د عوامو سره زیاتې دی او زه په دې اریان یم چې یا خدای پاکه دا خو مشران دي چې کشران اواز اوچت کړي خفه شي دا مشران یې په سر لاس کېږي او روغې ته یې بوځي خو زما په خیال د دې ایم ایس صاحب ډېر لوی لاسونه دي نو خدای دې دغه لاسونه د دوی مات کړي او خدای دې تباه او برباد کړي چې دا خلک یې په دونه ظلم کې اچولی دی امتحان کې اچولی دی او دا مشران سهار او ماښام راځي او د دې حکومت خلاف او د دې خلکو خلاف اواز اوچتوي او دغه ایم پی ایګان دغه ایم این ایګان او دغه سیاسي مشران خدای دې ول عقل ورکړي نو بس څه به ووایو پېښ شوې دغه خبره اوټې اخیستې ده په ایسي ګانو کې ناست دي او دا وایي نه چې یاره دا غریب ولس ته څه مسلې دي او څه ستونزې دي نو خدای پاک دې په خیر ته بوځي او مامزې پرېس ملګرو سره ښه کلک ولاړ یو وروره ښه په هر څه کې به ورسره کلک ولاړ یو انشاءالله دا یا لکه دا دا شي کار نه کېده ولې دا قاسم علي خان د خبرو نه پس اوس زه د تنگي بار کونسل تاحیات صدر حاجی ابراهیم خان ایڈوکیٹ دخواست کوم چې هغه د پشکلاوتی قومي جرګې صدر هم دی هغې دخواست کوم چې هغې راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي حاجی محمد ابراهیم ایڈوکیٹ صاحب آمين وصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ الناس قاسم علي خان ریاض خان شهرزاد صاحب استاذ محمد صاحب
الله صاحب او زما امور انب خان شیرپاو صاحب او نور چې څومره درانه عزتمن کسان په سټایل ناست دي ټولو ته په جمع السلام علیکم. ما نه مخکې مجیب صاحب هم خبرې وکړې، ریاض صاحب هم وکړې، قاسم علي خان هم وکړې، ډېرې تفصیلي خبرې وکړې. ورونو نن چې تاسو کوم احتجاج د وکیلانو وکړو نو هغه منګه د رول اف لا لپاره په دې ملک کې چې کوم دهشتګردي شروع ده په مختلف طریقو باندې او یو وړوکی اډیشنل اسسټنټ کمشنر چې د 16 ګریډ او د 17 ګریډ افسري هغه ته وګوره چې دا بار ملکونو کې ته وګوره چې دا د وزیر اعظم او صدر صدا ګاډي نه کم ګاډي چې دوی سره دي، بیا دوی سره چې کوم حفاظتي املاو د هر یو د کور د پاره چې دینو د خزر لپاره خپل ګاډي د بچو لپاره خپل ګاډي او په لکونو کروڑونو روپۍ چې د کروڑونو روپۍ د یو باندې خرج کیږي او هغه بیا سکه زمونږ استحصال کوي او هغه خلک چې کم زمونږ د ټیکس په پیسو باندې تنخوالي هغه په موږ باندې بدمعشي کوي او زمونږ سره دلته زیاته کیږي. مونږ پرون پای کوټ کې چې کوم زموږ میټینګ شو د پای کې یو د های کوټ بار صدر یو د پېښور بار صدر او یو استاد ضرور پکې زبکه او بل د بار کونسل ممبران او د پاکستان بار کونسل ممبران هغه کې زموږ دا فیصله شوی و چې موږ به صرف یو کس ټارګټ کوو او هغه آفتاب هغه اډیشنل اسسټنټ کمشنر چې دی. خو چونکې پرون چې دوی دلته کوم حرکت کړی دی د پټواریانو او د ټي ایم سټاف چې کومې چغې په وکیلانو پسې والي دي نو دا ډېر غلط کار شو. حالانکه چې د چوټۍ په ورځ باندې حالانکه چوټي و په ورځ د خاري په ورځ زمونږ یو څو ملګري به د ډي سي دفتر ته تللو خو هېڅ قسم څه نه شوي هغې له دوی دومره هوا ورکړو مونږ د هغې مخالفت هم وکړو چې دا کار نه پکار ځکه چې مونږ پرامن خلک یو دا ملک زمونږ دی دا دفتر یې زمونږ دي او مونږ د دې توړ پوړ او د دې سودونو خلاف یو ځکه چې دا زمونږ د ټیکس نه او زمونږ د پیسو نه بچدا کیږي. خدا دومره مضبوطه لابي ده چې د نن اته میاشتې مخکې زمونږ په تنګي کې یو اډیشنل اسسټنټ کمشنر دی هغه زمونږ د دوه وکیلانو سره بدتمیزي کړې وه دا ورځ نه والي اته میاشتې چې زمونږ بایکاټ دی هغه د عدالت نه خو هغه زمونږ د اوس چې کوم ټرانسفر شو د ډي صاحب دوی چې نه دا به نه ځي حالانکه هغې کې چیف سیکرټري سره موږ ملاو شو سیکرټري سینجرډي سره ملاو شو خو دوی هغه یونټي داسې ده چې هغه اوس پر بدل نه کړو. اوس نن چې کوم مسله کې موږ راغلي وو هغه دا ده چې کوم زمونږ د وروڼو سره دا کومه مسله راغلې وه د ایم ایس الله ګواه دی چې ما په دې کې دواړو طرفو ته د راضینامې کوشش کړی ځکه زمونږ کار دا دی چې د خلکو کورونه روغ کړو. مونږ الحمدلله زمونږ امن جرګه وه بیا اوس پشکلاوتي قومي جرګه ده اوس پښتونخوا قومي جرګه کې مونږ لګیا یو دا دلته چې کوم مشران ناست دي قاسم علي خان ناست و هغه ته مونږ خواست کړی ریاض صاحب دا ټول دي چې انشاءالله په دې کې به دوی مونږ سره مرسته کوي. زمونږ مین مقصد چې هغه منشیات چې کوم دا نوې کولې تباه و برباد کو هغه مخکې چرسو بیا هیرون شو آیسو اوس نورې دوه نشې نوې رالې چې یو ته ډرون وایي او بل ته چې کوم دی نو دسویلر وایي. اوس دسویلر نشم راله چې په هغې کې نشې نور راغونډې شوې او خلک یې تباه و برباد کړو. دا چې ډرون چې دی سړی په هوا ګرځي او خبره مناسب خو نه ده خو په شب قدر کې په دای کې یو ګولۍ راغلي دي جمرود نه راغلي دي چې هغې ته ډانس ګولۍ وایي
چې نن سبا خلک د ډانس ګوډي وکړي ټوله شپه ګډېږي نوې نوې قصې به دلته واوري او دا هر شی چې راځي نو لومړی مرکز یې 400 او شب قدر دی ورونو بل د لعنت چې دی د سود دی سود چې دی سودخور سړی د الله او د هغه پیغمبر سره جنگ کوي او دغه جنگ ته تیار چې د الله سره څوک جنگ نشي کولی د سود آخري انجام چې دی دا تباهي ده او دا موږ چې کم نن سبا ګیر یو لکه څنګه چې سریلانکا تباه شوه اوس بنگلاديش به روان دي او موږ د شپږ میاشتې ټارګټ پاکستان ته را کړو هغه صرف د سود د چمنګ د IMF او د ورلد بانک د دې خلکو د سود د لاندې او په دغه پنجه کې موږ راغلي او زمونږ حکمرانان لګیاري قرضې علي خو د واپس کولو بیا چې وګوري نو زه د دې سټیج نه وایم که دوی نن د خپل د امپیګانو د منسترانو د ملګانو سېنټرانو او د وفاقي حکومت د پټرول او د نور خرچې ختم کړي نو زه دا په دعوی سره وایم چې دا هیڅ هم بیا زموږ ضرورت نشته پټرول ګرانولو ته اوس پټرول 60 روپۍ ګران شو اوس 30 روپۍ نورم ګران نه نوې قصه روانه دا څه اعمالکم مالکم دا زموږ عملونه دي ځکه چې موږ لګیای په سود کې موږ تختیو بل په خوا به خلکو ویلې چا وی چې بچی نه به تاسو کې ته بس جوړېږي چا وی زب انجینیر جوړېږم چا وی زب چې کوم دینو ډاکټر جوړېږم چا وی زب استاد جوړېږم چا وی زب عالم جوړېږم نن سبا خلک زما په علاقه کې د ټول نه چې کم غټ بورډران دي او کم ډبل سیډر او لند کوزر سره دي نو زمون کشران هغه ته کوته نشي زب دا جوړېږم دا څه دا زمونږ د 400 د مشرانو کمزوري ده او زمونږ د میډیا چې کم د قوم سترګې دي دویم چې کم د دې طرف ته لګيږي زه ډېر په افسوس سره وایم چې زما اوس هم داسې د میډیا رونه شته چې د هغوی په حجرو کې ناست دي او هغوی له ماواري پیسې ورکوي نو زه د خپل رونو ته مامزه یونیا جرنالست ته خواست کوم چې دا خلکو بایکاټ پکار دی او دغه خلک چې د دې میډیا په نوم باندې چې کوم دی په دې په شپ کې دا کالي بیړې چې دا لرکول پکار دي او زه د مامزه یونین اف جرنالست چې کوم ډیمانډز دي زه د خپل پشکلاوتی جرګې له طرف نه د تنګي بار د طرف نه او د امن جرګې له طرف نه او زما چې کوم مرګري دي پښتونخوا قومي جرګه دا غي تم د 400 ضلع مشر زما دا غي په بهاب باندې زدا دا کومه چې تاسو پوره مرګره ما او ان شاء الله چې کوم تاسو وای تاسو د جایزو مطالبه هر قسم ورس خو پرې د شپې به موږ سره یو خو زه افسوس دا کوم چې زه یو سورج د بارم موټی کوم بیمارو ما نو په لیټ راتلو چې د معذرت غواړم خو په دې جرمانه کې به زه روزانه راځم او تاسو سره پکېنم ان شاء الله روزانه به راځم او تاسو سره ناستم او چې څه قسم زمونږ طرف نه تاسو دغه غواړي هغه په هر قسم کمالي کجانی